فضل الرحمن سے پس ډیر خپو ملګری خاص د ګل په شان لاړو عبدالشکور صاحب د جهان لاړو چې عالم لاړ شي نو عالم په خوار شي د هر عالم د زړه درمان لاړو عبدالشکور صاحب د جهان لاړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو ملګرو، تاسو روغ، تاسو همدرد عمر جاوید یم. ګرانو ملګرو، راغلی ما پېښور ته او په پېښور کې بیا د یو لوی شخصیت سره جناب رحیم شاه وفادار صاحب سره موجود یم. شاعر دی او ډېر ښکلې شاعري کوي. د پخوا نه تاسو یې ډېر ښه پېژنئ. زما په پیج تاسو کتلی هم وو. نو وفادار صاحب لاول ډېره مننه کوم، یو جهان مننه کوم چې وخت ساعت یې راله راکړو او د مفتي صاحب رحمت الله علیه په باره کې بس اشعار وفادار صاحب وړاندې کړي. نو تاسو به واورو. راځئ زموږ سره. ډېره مهرباني امیر جاوید صاحب، تاسو ډېره مهرباني چې تاسو دومره راشئ، موږ د خپل قیمتي ټیم راکړئ. او مفتي صاحب خو بس عالمان خو د عالمانو د سر ګلونه او د عالم د سر ګلونه او زموږ پسې هم پړه درد دی. ټول خلک پسې خفه دي. خو وخت چې پوره شي نو هغه نه بدلېږي که نه. نو والله د هغه درجې اوچت خبر باندې دی، الله نور ووری او د هغه مطابق یو نظم غوندې دی. ښکلی مفتي ښکلی انسان لاړو، ښکلی مفتي ښکلی انسان لاړو عبدالشکور صاحب د جهان لاړو. ناڅاپه مرګو څوک پې پوهه نه شو، په ښکلې میاشت کې د رمضان لاړو عبدالشکور صاحب د جهان لاړو. ښکلی مفتي ښکلی انسان لاړو عبدالشکور صاحب د جهان لاړو. فضل الرحمن صاحب پسې ډېر خپو ملګری خاص د ګل په شان لاړو عبدالشکور صاحب د جهان لاړو. چې عالم لاړ شي نو عالم په خوار شي د هر عالم د زړه درمان لاړو عبدالشکور صاحب د جهان لاړو. ښکلی مفتي ښکلی انسان لاړو عبدالشکور صاحب د جهان لاړو. امیر جاویدا تلاوت واوره، د ښایسته زوینې بابا جان لاړو عبدالشکور صاحب د جهان لاړو. ښکلی مفتي ښکلی انسان لاړو عبدالشکور صاحب د جهان لاړو. زه وفادار د عالمانو یما، د دیوبند ګلو په خزان لاړو عبدالشکور صاحب د جهان لاړو. ښکلی مفتي ښکلی انسان لاړو عبدالشکور صاحب د جهان لاړو. په قبر دی نور شي. ډېره مهرباني امیر جاوید صاحب. ګرانو ملګرو، رحیم شاه وفادار صاحب د تعارف محتاج نه دی او ډېر د غربت د وجې نه چې کوم دی د سکرین په شیشه دی نه دی راغلی، لیکن ډېر ټایم شاعري کې مو یو انټرویو تاسو سره کړې وه او وفادار صاحب چې کوم دی په هغه ټایم باندې مفتي صاحب پسې دا اشعار جوړ کړي، خو زه ډېر لیټ رالم نو بیا چې تاسو سره شریک کړو. یقینا ډېر درد و په دې شاعرۍ کې او یقینا چې هر یو کس ته ډېر زیات درد په دې رسېدلی دی. ګرانو ملګرو، نو الله تاسو ټول خوشحاله او آباد ساتي. ګرانو ملګرو، دغه ډېره غمجنه مسیحه او وفادار صاحب د اشعارو کې وړاندې کړه. نو الله هم ښاد او آباد او خوشحال ساتئ. الله فرمان.